بغیر د تاخیر نه خپل درون میلمه محترم مولانا ډاکټر عالم خان صاحب ته د دې جمعیت العربیه د شهیدانۍ په دې موقع باندې خصوصي خطاب لپاره دعوت ورکوم چې هغوی راشي او د جامع دارالسلام د جمعیت العربیه دې طالب علمانو او کارکونانو او رفقاو ته مخاطب شي. محترم مولانا صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتهائی قابل قدر حضرت مولانا شاہ خالد صاحب محتمم جامعہ هذا، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب، خوفرور جاوید صاحب، اور اسٹیج باندھے موجود اہل علم، راغلی میلمنو، جمعیت العربیہ ذمہ دارانو اور جامعہ دارالسلام دباغ کلنو طالب علمانو ورنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، مالا چې په کومه موضوع باندې ستاسو سره د خبرو کولو موقع راکړی شوې ده، زه اول دا سعادت ګڼم چې په داسې یو علمي مجلس کې زه مولانا محترم او د جمعیت العربیه ذمه داران راغوښتی. دلته کې ډېر خلک کابه داسې چې د هغې علمي لیول هغه په زمانه زیات دي. ما ته چونکې امر شوی دی زه د هغه حکم تعمیل کوم او یو څو گزارشات ستاسو مخې ته ږدم. د الله نه دعا کوم چې مالا د صحیح ویلو او تاسو د صحیح اورېدو بیا موږ له عمل کولو توفیق راکړي. محترمو، زما موضوع تاسو چې کوم ایښي ده نو هغه په حقیقت کې یو موضوع نه ده. د مدرسو اهمیت څه دی، د مدرسو ضرورت څه دی، او د مدرسو تقاضې څه دي. په دې باندې تاسو یو طائرانه نظر واچوئ نو تاسو ته پته ولګي چې دا په اصل کې درې موضوعات دي. زه کوشش کوم چې د وخت چې کوم مال راکړی شوی دی په هغې کې د درېو پاڼو نه څه لږ لږ څه ستاسو مخې ته کېږي. زموږ دپاره د امتي محمدیه دپاره د دې نه غټه د فخر خبره نشي کېدی چې نن د دنیا قومونه په کوم څیز باندې فخر کوي، غرور کوي او هغه د یو قوم د ترقۍ معیار ګڼي. الحمدلله هغه څیزونه د روز اول سره زموږ سره سره دي. دنیا په دې باندې غرور کوي، مغربي معاشرې ته ناس په دې باندې دی چې هغه وایي دلته کې علم دی، او زمونږه د وحی آغاز الله تعالی هغه د علم نه کړی دی، د اقرأ د لفظ نه. یعنې کوم خلک چې د تعلیم او د علم د خورولو دعویدار دي، د هغې په هغه وخت کې وجود هم نه و، بلکې د هغې تاریخ که تاسو وګورئ نو هغه ډېر وروسته دې علمي میدان ته راننوتي دي. خو زمونږ چې اولنۍ وحي راتله نو په هغې کې اولنۍ خبره د اقرأ واجبل وه.
او زمون پیغمبر چې هغه په خپل باندې د دې اعلان کړی دی چې زه دنیا ته معلم الله تعالی را لګلی یم یعنی زما کار هغه د علم ترویج دی خلقو ته علم ورکول دی او د علم خورول دي دویم دنیا فخر په دې باندې کوي چې کله یو قوم هغه جنګجو وي هغې ته بهادر وایي یره وایي د دې قوم سره مقابله کول ګران دي یا دا قوم ډېر لوی قوم دی ولې دوی په جنګ کې ډېر زیات ماهر دي دغه زموږ پیغمبر دی چې هغه په خپله باندې اول ویل دي چې انا نبی الملحمه یا انا نبی الملاحم زه جنګجو پیغمبر یم دا زموږ دپاره د فخر خبره ده چې کله پیغمبر معلم و د هغه کار خلقو له تعلیم ورکولو د هغه کار درس و تدریس و د الله احکامات خلقو ته په صحیح طریقه باندې بیانولو نو د دې دپاره چې هغه کوم مرکزونه جوړ کړي وو هغه مدارس وو اولنۍ مدرسه چې د هغې په تاریخ کې خلک ډېر کم ذکر کوي هغه مدرسه د دار ارقم وه چې د ارقم ابن ابي الارقم چې دا یو کم عمره صحابي و د هغه په کور کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه هغه راجمع کېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به عقیده زده کوله د توحید مسله به زده کوله الله چې به کوم نوی حکم را لېږلی و د هغه به زده کوو او کوم خلک به چې د اسلام دایرې ته داخلېده هغه به هم دغه مدرسې ته راتله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به دغلته کې ملاقات کوو او د دې کور انتخاب د سیر او د مغازی ائمه لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجې نه کړی و چې یو د ارقم ابن ابي الارقم په باره کې کافرو ته پته نه وه چې دی مسلمان شوی دی او دویم هغه کم عمره و نو د چا په یقین دا نه راتلو چې یاره دی به دونه پټ اقدام وکړي او خپل کور به داسې یو لوی مشن ته حواله کړي دغه اولنۍ مدرسه وه چې د هغې نه د درس و تدریس آغاز شو بیا دویمه مدرسه چې خلک هغې ته اولنۍ مدرسه په تاریخ کې ویلی کېږي چې په حقیقت کې دا دویمه مدرسه ده چې هغه په مدینه کې د یو چبوترې د لاندې جوړه شوې وه چې هغې ته د صفې مدرسه ویلی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مدرسه کې به مستقل درس کوو ډاکټر محمد حمید الله د هغې په نصاب باندې مستقل یوه رساله لیکلې ده چې دا داسې مدرسه وه چې نن د دنیا چې کوم جدید یونیورسټیانې دي او په هغې کې کوم نصابونه پړاویږي د هغه نصابونو هغه ماخذ او مصدر یې هغه په دغه مدرسه کې وپړاوېدي د دغې مدرسې په باره کې خلکو مستقل کتابونه لیکلي دي لکه مشهور محدث امام حاکم نسابوري دغه شان ابو نعیم اصفهاني او د دې نه علاوه حافظ ابن حجر اسقلاني او علامه سمحودي په وفا او الوفا کې هم دغه تذکره کړې ده چې دا داسې عظیمه مدرسه وه چې دې کم خلک تیار کړي وو هغه داسې خلک وو چې په معاشره کې د هغې نظیر او مثال چاته نه میلاوېدو دا د هغه وخت داسې طالب علمانو چې په علم کې په تقوا کې او په هغه وخت د حالاتو سره مقابله کې د دې ثاني څوک نه و په دې مدرسه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شاګردان وو هغه دسمو ځینې هغه شاګردان وو چې هغوی به ریګولر
د سبا نه واخله د ماښام پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سبق وایو او ځینې داسې شاګردانو چې هغوی ته به کله موقع میلاوېده د خپل تجارت نه صنعت او حرفت نه د خپل کورني مسایلو نه راتله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به شریک کېده او کم خلک به چې فرض که شریک نه شو نو بیا د هغې طریقه د تعلیم دا وه چې هغوی به د یو بل نه تپوسونه کول یاره تا د رسول الله نه څه اورېدلي دي ما ته بیان کړه د دې وجې نه کله چې دا مستشرقین په سند باندې اعتراض کوي د حدیث دا سند چې کوم دی نو دا د متاخرینو محدثینو رواج دی دا په ابتدا د اسلام کې نه و چې دا تاسو په بخاري کې او مسلم کې او ترمذي کې او نسائی کې او یا د حدیثو په ټولو کتابونو کې وایي چې حدثنا فلان قال حدثنا فلان وایي دا سند سیسټم نه و موجود هغې اعتراض دا کوي چې ډېر صحابه داسې دي چې د رسول الله په مجلس کې نه و شریک خو باوجود د دې هغې د تاریخ نه داسې ثابت دي چې ډېر روایات داسې نقل کړي دي چې هغه د دغه مجلس کې شریک نه و نو دا د دروغ ویلي دي د ځانه ویلي دي پکار دا و چې د رسول الله نه کوم روایت نه و اورېدلی دی د مدرسې د درس نه و حاضر شوی نو هغه روایت به داسې نه ذکر کولی چې سمعت رسول الله یا قال رسول الله محدث به داسې نه ذکر کولی چې دا صحابي وایي چې رسول الله داسې ویلي د هغې جواب دا دی چې د رسول الله د مدرسې د طالب علمانو په یو بل باندې دومره اعتماد و چې د هغې یقین دا و چې کومه خبره زه د خپل ملګري د خولې نه اورم همدغه خبره د رسول الله خبره ده دې په دې کې یوه خبره د ځانه نشي کولی نه پکې اضافه کولی شي نه پکې نقصان کولی شي د دې وجې نه نسبت دی د ډېر اعتماد د وجې نه ډایرک رسول الله ته کوو ویل سمعت رسول الله یا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر روایت ستاسو مخې ته دی بخاري کې به تاسو لوستی چې عمر فاروق رضی الله عنه دی د مدینې نه بهر اوسېدو دی به هره ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته نشو حاضرېدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس کې به شرکت نشو کولی د ده یو ګاونډي و د هغه ګاونډي سره خبره وکړه چې وروره د الله د پیغمبر نه دا دین زده کول غواړي علم زده کول غواړي دا قرآن او قرآن کې چې کوم احکامات دي دا زده کول غواړي خو زه هره ورځ نشم تللی ځکه زما د کور ضروریات دي او ته هم نشې تللی ځکه ستا هم کورني ضروریات دي زه داسې چل به وکړو چې یو ورځ به ته ځې د رسول الله په درس کې به شرکت کوې او چې سم د رسول الله نه زده کوې نو چې بیا راشې ما ته به ویې او زه به ستا په ځای باندې چې ستا څومره د کور ضروریات دي هغه پوره کوم که ستا ګړې ساتل دي که بیزې ساتل دي که ستا مخان سرول دي که هر څه دي دا به زه کوم او یو ورځ به زه ځم د رسول الله په مجلس کې به شریک کېږم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به زده کړه کوم بیا به واپس راځم او تا ته به هر څه حرفن بیانوم او ته به زما په ځای باندې زما د کور کارونه کوې عمر فاروق رضی الله عنه او دې ګاونډي اتفاق وکړو یو ورځ به د رسول الله په درس کې عمر فاروق شرکت کوو او یو ورځ به هغه ګاونډي راتلو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس کې شرکت کوو یو قسم طالب علمان داسې وو یو قسم طالب علمان داسې وو چې هغوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس کې مستقل ناسو هغه د صوفي مستقل طالب علمان وو لکه څنګه چې تاسو یې خو دا داسې طالب علمان وو چې دوی به د روټۍ پروا نه کوله دا داسې طالب علمان وو چې دوی به د کپړو
د دې به صحیح پروا به نه ساتله چې زما کپړې شته او که نشته. دا داسې طالب علمان وو چې هغوی به دې ته هم نه کاته چې زما پیزار صحیح دی او که نه دی. ځکه دغه مدرسې یو طالب علم ابو هریره رضی الله عنه یو روایت دی بل صحیح بخاری کتاب الصلاة باب نوم الرجل فی المسجد کې چوی ما د صوفی د اویا طالب علمان داسې لیدلي د اویاو نه زیات په یو روایات کې دي چې ما داسې طالب علمان لیدلي دي چې د هغې په وجود باندې کپړې نه وي، د هغې په وجود باندې څادرونه نه وو چې هغې مې د خپل وجود را پټ کړی وی. دومره د ځینو خلکو سره کپړې ورسره وي چې هغې به په دې ولو باندې راواچېده نو لنډې وې ایله به دې څنګونانو ته رسېدې. نو چې کله مونځ به یې کوو نو هغې به دا راټولې کړې چې د سجدې په حالت کې زما عورت چېرته ښکاره نه شي. دومره غربت و، خو د دې باوجود هغې سبق وایو. د رسول الله د مدرسې شاګردان په دغه صحبه کې به پاتې کېده. د روټۍ دا حال و چې دغه ابو هریره رضی الله عنه په خپله فرمایي وایي کله ناکله په ما به د ولږي د لاسه بېهوشي راغله. د خلکو به خیال دا راغی د ملګرو چې یاره ده باندې چېرته پیریان دي یا دلته چېرته دي څه غوټه به پرې راغلي، نو چا به راله لاس مږل چا به راله تلي مږل. چا ته دا څه پته و چې ما ډوډۍ نه ده خوړلې 2-3 ورځې د ولږي د لاسه په ما باندې بېهوشي راغلې ده. همدغه ابو هریره چې د هغه په دومره سختو کې سبق یې وایو نو د هغه سبق هم په خپله اقرار کوي. وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 3 کاله تېر کړي دي او په دې 3 کاله کې ما په خپل امزولو کې په خپل عمره کسانو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په احادیث د کولو کې د ټولو نه زیات حرصناک بل څوک نه دی لیدلی. د صحیح بخاري روایت دی کتاب المناقب کې موجود دی. ما د ځانه زیات حرصناک څوک نه دی لیدلی. یو طرف ته سخته ده نه کپړې شته نه روټۍ شته خو د علم تنده کې دومره سیواله چې هغه دغه مدرسه نه پرېږدي. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې ناست دی او احادیث زده کوي او احادیث داسې زده کوي چې نن زموږ مخې ته کوم کتابونه موجود دي چې هغه محدثینو سره څونه احادیث ورسره و د هغې نه انتخاب کړی دی هغه ټول روایات نه دي. لکه په بخاري کې چې څونه روایات دي نو دا هغه ټول روایات نه دي کوم چې امام بخاري ته یادو یا په امام مسلم چې کوم روایات په صحیح مسلم کې نقل کړي دي نو دا هغه ټول احادیث نه دي کوم چې صحیح مسلم کې موجود دي چې کوم امام مسلم ته یادو. دغه شان مسند احمد کې، دغه شان په مسند د ابو داود طیالسي کې، په مسند د شافعي کې، په جامع د معمر ابن راشد کې، په موطا د امام مالک کې هغه ټول روایات نه دي موجود کوم چې دې محدثینو ته معلوم. خو د دغه ټولو کتابونو چې کله موږ تحقیقي جایزه واخلو نو په صحابو کې ابو هریره داسې صحابي دی چې 5374 روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موږ ته رانقل کړي دي. د دین یو لویه حصه د هغه په روایاتو کې موجوده ده. که د ایمان مسله ګورې نو د هغه ابو هریره په روایت کې موجوده ده. که د روژې مسله ګورې د ابو هریره په روایت کې موجوده ده. که د مونځ مسله ګورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ابو هریره نقل کړې ده. که د دې نه علاوه نور د معاملاتو څه مسایل ګورې نو هغه په بیو وغیره کې نو هغه ابو هریره د رسول الله نه نقل کړي دي. دا هغه طالب علم چې دی په صوفه کې سختې تېرولې تکلیفونه یې تېرول خو د صوفي په مدرسه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علم زده کوو او هلته کې ناست و سبق یې وایو. نو اولنۍ مدرسه هغه دار ارقم دی. دویمه مدرسه باقاعده طور باندې چې د هغې په تاریخ کې ذکر دی نو هغه د صوفي مدرسه ده. زموږ د نسبت د صوفي د مدرسې او د ارقم د مدرسې سره دی. د دې وجې نه اهمیت زموږ د مدرسو ډېر زیات دی. د
د صوفي مدرسې مبارک ډېر زیات روایات دي چې دومره کسانو په دې کې سبق ویلی دی خو چې کوم مختلف روایات دي هغه را جمع کړي نو د صوفي د مدرسې د طالب علمانو تعداد تقریبا 400 دی او په یو وخت کې د اویو کسانو نه زیات خلکو به په دغه کې سبق پرې وایو او اکثریت په دې کې اقامتي طالب علمان هغې د روټۍ په چې کله وایي بندوبست نه و یو بل روایت راته یاد شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه اقامتي طالب علمان کوم چې د صوفي په قرب و جوار کې به صحابه اوسېده نو هغو ته به یو حواله کړل دا به ته ځان سره بوځې دا به ستا سره روټۍ وخوري او رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپله د ځان سره 10 کسان بوتله د هغې وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 بیبیانې وې یو رسول الله په خپله و 10 کسان شو نو دې 10 کسانو که لږه و که ډېره وه خو څه خوراک په تیارېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فلسفه او تعلیم خدا دی چې طعام الواحد یکفی الاثنین چې د یو کس خوراک دا دومره کافي دی نو رسول الله په خپله 10 کسان بوتله ځکه د هغه په کور کې 10 افراد موجود وو دغې مدرسې سره زموږ نسبت دی بیا کله چې صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس هغې درس و تدریس شروع کړو نو هغې چې په کوم ځایونو کې درسونه کول هغه هم مدارس وو ابو هریره رضی الله عنه هغه درس کړی دی هغه باقاعده طور باندې یو درسي محدث او عالم دی د دې وجې نه د هغه شاګردانو تعداد چې کله د تراجمو د طبقاتو په کتابونو کې موږ ګورو په صحابو کې او په تابعینو کې تقریبا 800 پورې دی 800 کسانو د هغه نه فیض حاصل کړی دی او دا هغه ابو هریره دی چې د ده بل هیڅ کار نه و سوا د دې نه چې د رسول الله په مجلس کې موجود و نو هم حدیث یې زده کړل او چې کله د رسول الله د مجلس نه ووتو رسول الله وفات شو او په خپلو استاد وګرځېد نو بیا هم احادیث بیانول دا نن چې موږ د مغرب د علماو د دې مستشرقینو یهودو نصاراو جوابات کوو او موږ ورته وایو موږ دا احادیث چې کوم دي دا صحیح دي نو په هغې کې چې ډېر دلایل هغې چې کوم اعتراضات په موږ باندې کوي نو ډېر دلایل چې د هغه موږ ذکر کوو نو هغه د هغې تعلق د ابو هریره رضی الله عنه سره د روایاتو سره دی یا د ابو هریره رضی الله عنه د شاګردانو د روایاتو سره دی لکه د مغرب چې یهود او نصارا دي یا د هغې نه کم متاثره خلک دي نو هغه وایي دا احادیث قابل اعتماد نه دي ولې قابل اعتماد نه دي وایي ځکه قابل اعتماد نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن د لیکلو حکم کړی و خو د حدیث د لیکلو نه یې منع فرمایلې وه او روایت دی چې د ابو سعید خدري رضی الله عنه په روایت باندې موجود دی چې وما كتبتم عني غیر القرآن فقهوه تاسو چې زما نه د قرآن نه علاوه بل څه شی لیکلی نو هغه تاسو وران کوئ میټاوې کوئ هغه وایي د دې وجې نه دا اوس چې کوم روایات ستاسو د در سره دي نو په دې ډېر اعتماد مه کوئ دا وروسته خلکو د ځانه جوړ کړي دي نو د هغې جواب مونږ د ابو هریره د روایاتونه کوو مونږ وایي ابو هریره رضی الله عنه دا په صحابو کې د ټولو نه زیات احادیث هغه راته معلوم وو کوم چې کتابونه زموږ مخې ته موجود دي او هغې کې کوم تعداد موجود دی د هغې مطابق خو دغه ابو هریره وایي زما نه زیات احادیث عبدالله بن عمرو بن العاص ته معلوم وو ځکه کان یکتب ولا اکتب هغه به لیکل کول او ما لیکل نه شو کولی دا ډېره خبره ده چې د عبدالله بن عمرو بن العاص شاګردان کوم وو دا شاګردان دا هم ډېر ښه څیز دی چې الله چاله شاګردان ورکړي قابلان شاګردان یې ورکړي چې هغه ورته څه وښیي او هغه نورو خلکو ته نقل کړي هغه د درس و تدریس کار وکړي د تعلیف و تصنیف کار وکړي د خطابت کار وکړي او نورو خلکو ته یې ورسوي نو عبدالله بن عمرو بن العاص یو خو په حکومتي کارونو کې په دې کې مشغوله و په ادارتي کارونو کې خو د دې نه علاوه د هغه شاګردان کم وو او د ابو هریره رضی الله عنه شاګردان سیوا وو د دې وجې نه اوس د ابو هریره رضی الله عنه روایات زموږ مخې ته ډېر دي
او د عبدالله ابن عمرو ابن العاص روایات چې کوم دي زموږ مخې ته کم دي. بل دا قرون اولانا کم صحیفی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یا د صحابو په دور کې لیکل شوي دي او موږ ته رارسېدلي دي. نو په هغې کې د ټولو نه معتمده صحیفه چې ده هغه د ابو هریره د زوم او هم یې شاګرد دی، هم یې زوم دی هم یې شاګرد دی، حمام ابن منبه د هغه صحیفه ده. ډاکټر محمد حمید الله د هغې تحقیق کړی دی، په هغې یو بهترینه مقدمه لیکلې ده، په اردو کې هم موجوده ده، تاسو هغه لوستی شئ. عرض مې دا و چې هغه دغه مدرسې طالب علم و، بیا په خپله د مدرسې استاد و. نو د مدرسو د دې مقام او د دې اهمیت ډېر دی چې کله یو ملک مونږ یو بهترین ملک مثلا مونږ څه ته وایو د هغې یا درجه بندي چې کېږي دا په یو څو څیزونو باندې کېږي. په هغې کې یو اقتصادي، یو د هغې بیروکراسي، خو یو په هغې کې دا ملک فوج چې هغه د هغې د سرحداتو حفاظت کوي. نو د دې مدرسو اهمیت او ضرورت چې کوم دی هغه دا دی چې دا د اسلام د سرحداتو محافظ دي. په دې باندې مونږ د اسلام د سرحداتو حفاظت کوو. کوم فتنه چې د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف هغه راوچتېږي دا مدارس دي چې هغه د هغې مخې ته دیوال ودرېږي. دا بېله خبره ده چې اوس د افسوس خبره دا ده چې خلک په فروعي مسایلو کې نښتي دي. خلک په دې کې نښتي دی یو بل سره جامع بالجهر شته او که نشته، فاتحه خلف الامام شته او که نشته، رفع الیدین شته او که نشته. حالانکې دا کار نه دی، دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې دي، هر چا را نقل کړي دي. یو امام یو ته اولا ویلی دی، بل امام بل ته اولا ویلی دی. دا څه نه دی. ابو بکر جساس حنفي د هغه تفسیر چې کوم دی هغه تاسو راواړوئ او دا یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. دا آیات تاسو وګورئ. هغه وایي دا کوم اختلاف چې د امت په منځ کې یا د ائمو په منځ کې په فروعي مسایلو کې دی، دا د جایز او ناجایز اختلاف نه دی. دا اختلاف د اولا او غیر اولا اختلاف دی. او باقاعده د ورته مثالونه ول ذکر کړي دي چې کومه مسله ده فاتحه خلف الامام ده، کومه مسله ده امین بالجهر ده، کومه چې مسله ده رفع الیدین ده. دا افسوس خبره دا ده چې خلکو د هغې نه د اولا او د غیر اولا په ځای باندې د جایز او ناجایز مسلې جوړې کړې دي. خو د مدرسو کار دا نه دی. د مدرسو کار دا دی چې هغه داسې افراد تیار کړي، داسې علما تیار کړي چې هغه د علمي میدان شهسواران دي. هغه د یورپ په یونیورسټیانو کې، هغه په کلیسا کې دننه چې کوم پادریان دي هغې کوم خلک تیاروي، کوم سوچ تیاروي، کوم نظریې تیاروي، د هغې مقابله وکړي. ګوره کله چې په مغرب کې یو سړی ناست وي، ستاسو خو به دونه واسطه نه یې راغلي، زما ورسه واسطه ده، ځکه ما PhD چې کوم ده په استشراق کې کړې ده. ما استشراق ویلی دی، زه استشراق پړوم. مستشرقین دې ته نه ګوري چې دا سړی دیوبندی دی، مستشرقین دې ته نه ګوري چې دا سړی بریلی دی، مستشرقین هغه دې ته نه ګوري چې دا سړی اهل حدیث دی، مستشرقین دې ته نه ګوري چې دا حیاتي دی او دا مماتي دی. مستشرقین هغه ستا اسلامي مصادر مطالعه کوي او هغه مصادرو نه بس ستا په اسلام باندې اعتراضات کوي او داسې اعتراضات کوي جوور جوور چې هغه زموږ د غټو غټو علماو مخې ته راوړي. نو کله ناکله د هغې سره د هغې جواب نه بیا موندی کېږي. عزتمندو هغه خلک چې کله د اسلام مطالعه کوي او اسلام په باره کې لیکل کوي، نو هغه لیکل داسې نه کوي لکه څنګه چې زموږ چا په اهل حدیثو پسې یو حنفي راولیږي هغه کتاب ولیکي، اهل حدیث راشي هغه په حنفي باندې کتاب ولیکي، په اسلام باندې څوک کتاب نه لیکي. مستشرقین هغه په اسلام کتاب لیکي. د مدینې یونیورسټۍ یو پروفیسر دی،
هغه وایي زما تحقیق به یې په دې موضوع باندې دا دی چې مستشرقین هره ورځ په مغرب کې یو کتاب شایع کوي د اسلام په حواله سره دا د مغرب غټو غټو لایبرریانو ته رسي نو چې کوم خلک مسلمانېږي نوی اسلام د دغه کتابونو نه زده کوي نو هلته چې کوم خلک موجود دي هغه د هغو په ژبو پوهېږي هغه دغه کتاب ګوري نو هغه خو پته ورته لګي چې دې کتاب کې دننه څه دي خو چې د کوم خلکو سره علم ورسره دی زمونږ په دې مدرسو کې ناست دي هغه په هغې کې هغه سقم او کمزوري معلومولی شي هغه کتاب نه ګوري ځکه هغه په داسې ژبه کې لیکلی شوی چې هغه ته مولوي صاحب اپروچ نه وي هغه هغې ته نشي رسېدی نو مدرسو له داسې علما پکار دي داسې خلک تیارول پکار دي چې هغه د مغرب مطالعه وکړي د مغرب د شبهاتو د نظریاتو مطالعه وکړي د هغې د سوالونو تحقیقي جوابات وکړي هغې چې د اسلام کوم تصور پیش کړی دی هغه تصور باندې تنقیدي جایزې ولیکي او صحیح حقیقي تصور چې کوم دی هغه دنیا ته پیش کړي زه دا خبرې هوایي نه کوم د دې ډېر دلایل دي هغه دلایلو کې یو دلیل زه درته مخې ته کړم یو مستشرق دی تاسو به یې نوم اورېدلی ډېر لوی مستشرق دی بابای استشراق ورته ویلی کېږي د هغه نوم دی اګناس ګورزیر 1921 کې وفات شوی دی دا چې کله پیشګي وکړه یهودي دی نو دی د خپل حکومت هالند نه دی راغی دغه ته شام ته راغی او د هغه وخت چې کوم غټ محدثو شیخ طاهر الجزائري دا چا چې د توجیه النظر په اصول حدیث کې کتاب لیکلی دی د هغه په درس کې کېناستو هلته کې باقاعده طور باندې علم حاصل کو بیا د هغه ځای نه دی لاړ مصر ته د دکتورۍ نه بس او په هغه وخت کې په مصر کې د شیخ محمد عبدو چرچه وه د هغه په درس کې کېناستو د هغه نه یې استفاده وکړه او واپس خپل ملک ته لاړ په لیډن کې د هغه په تاریخ کې لیکي چې دې سړي به د چا سره خبرې نه کولې دا به د چا سره میلاوېدو نه دا به د چا په درس کې شرکت نه کوو شپه او ورځ به یې مطالعه کوله کله چې دی د مصر او د شام نه واپس راغی او په 1889 او 90 کې دوه جلده کتاب ولیکو هغه په اصل کې د هغه نوم محمد ریخسټرین دی او په مسلم سټډیز باندې او دراسات محمدیه په نوم باندې په عربۍ کې چاپ شوی دی دا دې دویم جلد هغه د احادیثو په حواله سره دی اولنی جلد د اسلام په حواله سره دی او په احادیثو باندې په قرآن باندې په اسلام باندې داسې اعتراضات وکړه تحقیقي اعتراضات چې په یورپ کې هغه کتاب کله چاپ شو نو خلکو به وایي هغه کتاب ته انجیل اول وایو فرسټ ګاسپل به ورته وایو اولنی انجیل او دا به ناره لګوله چې د نن نه وروسته به څوک په یورپ کې تحقیقي طور باندې اسلام نه قبلوي مطالعاتي طور به اسلام نه قبلوي چې یو سړی راشي کتاب راواخلي د اسلام د تعلیماتو نه متاثره شي د اسلام قبول کړي ځکه دا کتاب د هغه په مخې رکاوټ جوړېږي هغه په دې کې چې کوم اعتراضات کړلي ډېر زیات دي یو دوه علما ناست دي نو د هغې مخې ته یو دوه درې اعتراضات کړمه هغه وایي دا حدیث چې کوم دي وایي د دې داسې څه وجود نشته کوم چې دا مسلمانان تصور کوي یاره دا د رسول الله نه صحابو او تابعینو او تبع تابعینو په سند باندې موږ ته رارسېدلي دي هغه وایي دا چې کله د مسلمانانو په منځ کې سیاسي اختلافات پیدا شو نو هر یو به د خپلې ډلې لپاره څه دلیل بیانوو نو چا خو د چا په خبرې یقین کوو نه ځکه یو طرف ته امویه وو بل طرف ته عباسیه وو نو هغې به څه کول د خپلې خبرې د مضبوطۍ لپاره به تحریک به ویل قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله د خبرې باره کې خو چا څه ویلی نه شو د دې وجې نه هغه وایي خاموش شو او دلایل یې د دې لپاره ویلي وایي کتاب الموضوعات د ابن جوزي راواړه وګوره په هغې کې ډېر روایات د سیاسي مقاصدو لپاره د حضرت عایشې په باره کې خلکو وضع کړي دي د حضرت معاویه په باره کې خلکو وضع کړي دي د حضرت علي کرم الله وجهه په باره کې خلکو رضا نه وضع کړي دي او بل دا وایي معاویه رضی الله عنه د خپل سیاسي مقاصدو پوره کولو لپاره هغه وایي باقاعده طور باندې خپل
گورنر مغیرہ ابن شعبہ تو حکم کرو جتنا حضرت عثمان و مدح کے اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بزم کے احادیث جوڑو بخلقوں کے فروا اور ایدہ روایت ستا تبری کی موجود دے رضی رضان ہے ستا تبری روایت دے اب این خبر دا کل چراغی تاخیر تاسو وکئی زمانی وقت عالم باغی موجود دمالی کلی در دروغ اور تاریخی مغالطوں باندی انگریزی کی دا جاپان کی قبل شوی دا اما مقالہ کا تاسو رمضان سرد دماغی کردی جوابات مفصل شاہ اسے صرف مختصر جواب کو چیزیں ہیں ہم کنفیوز نشی اما دا دے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مبارک میں کم روایت نقل کرے مددی ترجمہ دا انگریزی کی غلط کری دا اصل روایت دیسی دے کہ آغا بل گورنر مغیرہ ابن شعبہ ویلیو قتالت عثمان رضی اللہ عنہ دا جماعت مسوک رازی تا تسا خبر گئی تور تقول دا خکبر اس کا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دا رجی مسوک رازی کدا اپا مشورہ عمل مکو وقت دیر مکتا ناغا دا ترجمہ کرے پدے دے کہ عثمان رضی اللہ عنہ مبارک حدیث جوڑوا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ مبارک قسم کی حدیث جوڑوا پروے یہ دیر علاوہ امام زہری مبارکی یا مشہور روایت دے یا تشد الرحال والا روایت چکم دے بخاری کم دے دیر روایت مبارکی آگا ویدہ زہری دزانہ جوڑ کرے لے ویدہ سلیمان ابن عبدالملک اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پمیز کی سیاسی اختلاف ہو دا شام خلق دا چی حرمین در حج نمارت لے نو سلیمان ابن عبدالملک کی ریلو چکر دے لارشی و التکی دا عبداللہ ابن زبیر خطبہ وولی دا غدا اللہ لیر فصاحت و بلاغت ورکڑے ہو دا غدا تقریر نمو متاثر شی جے تقریر نمو متاثر شی یا زمان خواہتا سکی یا زمان خواہتا نودری گی اور آگے اس زہری کے درخواست ہو اور دویلا یا مقلس حدیث پکار دی سر روایات پکار دی کہ آگا روایات مانی را خلق من سکا لحج نمانی کو یو حرمین قرار نشی و بلزے دلارشی امام زہری و تداری حدیث کی جوڑ کو اور دویلا اللہ پیغمبر ہوئی جدا صدری جماعتوں تا سبب زیارت منید مانی پیش رہی دو حرمین یعنی خانہ کعبہ مسجد نبوی دریم بیت المقدس سلیمان ابن عبدالملک سرکاری اڑو جاری کو جس سکال بحج لسوک حرمین متنزی طول خلق بحج لبیت المقدس تزی اور تاریخ نصابی درجی خلق بیت المقدس تدلی او اداری روایت سہری دزانہ جوڑ کرے ہو خیر داغی جواب در مختصر کو ای جواب دا دے دا خوچ کلر زوی مدرسول علماء مکار دی دا مدرسول علماء دا معلوم دی اگر دی تحقیق کولے شی دا کالج اور دی نصری علم دی تحقیق نشی کولے یا پر یورپ کی جناسی پر کیمبرج کے پر آکسفورڈ کے پر بریڈ پورٹ شاید نصری کے اگر دی تحقیق نشی کولے اگر دی مساجر میں استفاع نشی کولے دا مولانا عبدالشکور سے بندی کے خلق و دا مولانا شاہ خالد و دا مولانا نقیب سے و دا شان مفتی محمد عمر پرشان خلق کولے شی دغه مساجد تراغي اکسس ته بل څه نشي کېدای هغه چې کله تاسو وګورئ د دې ډېر جوابات یو جواب ادا دی چې محترمه د چې کوم روایت د موضوعي روایت ده د کوم د وجې نه په زهري باندې د جرح هغه د دې روایت کې د استاد چې کوم دی نو هغه سعید ابن مسیب دی د تاریخ نه ثابت ده چې سعید ابن مسیب د عبد الله ابن زبیر ملګری و او دا تعلق دا غسر ډیرو او د زهري تعلق او دا غفر بستیا د امویو سره ډیرو نو کفرس کدا حدیث واقع د سعید بن مسیب نه نوې اورېدل او خلق ته ویل چې حدثني سعید بن مسیب او سعید بن مسیب تر رسیدل هغه ویل چې دا روغ وي زموږ حدیث روایت نه اورېدل او بل دلیل دا دی چې دا روایت د زهري په طبقه کې نور خلکو دا روایت کړی دی بل دلیل هم دا دی چې دغه واقعه چې کله دا تاریخي شوې وه د زهري عمر تقریبا 25 سال جوړېدو ځکه دا په 70 هجري کې شوې وه نو دا خو عقل نه مني چې یاره په 70 هجري کې یو سړي عمر 25 سال تقریبا او د هغه په روایت باندې د ټول شام خلک چې دی نو هغه د حج پرېږدي د حرمینو په ځای دی هغه لاړ شي او بیت المقدس کې د حج وکړي هسې غرض مې دا و چې داسې اعتراضات کوي بل یو مستشرق دی د هغه نوم دی شاخ جوزف شاخ یا یوسف شاخ ته د عربۍ کې وایي دی په 1969 کې وفات شوی دی هغه راغی او هغه د اسلامي چې کومه فقه ده تاسو چې دا کومه فقه وایئ په مدرسو کې د دې مطالعه وکړه دا یې په ژور نظر باندې وکړه او داسې عربي ورته معلومه وه
چې دې په قاهره کې په قاهره نوستۍ کې دا به عربو ته فقه اللغه براوهله او دې مستشرق چې فقهي کتابونه وکړه نو کتاب یې ولیکو The origin of Muhammadan jurisprudence اصول الفقه المحمديه او باقي کې دا ثابت کړه چې دا څونه روایات چې احکام مبارک دي دا رسول الله نه منقول نه دي دا د محدثینو د ځان جوړ کړی او غټ دلیل وي دا دی وي موطا راوړل اساسا موطا موجوده د مخې ته په موطا کې یو روایت د سعید ابن مسیب پتوي او چې اخر روایت ته ګوري او په ترمذی کې ګوري یا ابو داود کې ګوري هغه بیا د رسول الله مرفوع حدیث دی وی ګوره کدا د رسول الله مرفوع حدیث وي نو په 179 هجری کې کوم محدث وفات شوی دی دا په کتاب کې ولې دا مرفوع حدیث نه دی چې کوم په 275 کې یا په 279 کې یا په 261 کې یا په 256 کې یا په 241 کې یو محدث وفات شوی دی او هغه داسې لیکلی دی رسول الله حدیث لیکلی دی امام مالک دا ولې رسول الله حدیث لیکو او دا څه وجوه وی وجه دا وه چې کله د اسلام د جزیره عرب نه راووتو چې دی د جزیره عرب نه راووتو نو عجم و هغې ته د مانځه ضرورت و هغې ته د زکات د مسایلو ضرورت و هغې ته د حج د مسایلو ضرورت و هغې ته نور داسې مسایل مخې ته به راتله چې هغې د شریعت په رڼا کې د قرآن او د سنت په رڼا کې حل غوښتو نو دې صحابو تابعینو تبع تابعینو هغې ته خپله خبره کولی نو خلکو بدون اعتماد نه کوو څوک به راغی ویل ما ښځې ته طلاق ورکړی دي دا طلاق شوي دي او که نه دي شوي نو ده به داسې نه ویله چې دا شوي دي او که نه دي شوي ویل ما د رسول الله نه داسې اورېدلي دي یا زما استاد وایي چې ما د رسول الله نه داسې اورېدلي دي چې دا سړی به اعتماد وکړي د دې دپاره به یې حدیث په دې ته ځانه جوړول نو هغه فقه والوسطه او دغه کتاب دی انجیل ثاني نوم په مغرب کې میلاو شو ټوله دنیا اوس د هغې په جواباتو باندې لګیا ده د هغې جوابات کوي د هغې دواړو چې څه جوابات وشو یو بل سړی راغی 2010 کې وفات شوی دی ما په هغه باندې یې پي ایچ ډي کړې ده د هغه نوم دی ګیفیر هینریک البرټ جونبل دی په لیډر یونیورسټۍ کې دی پروفیسر و د حدیثو ډېر لوی ماهر و د هغه د مهارت د حدیثو سره د شوق د مطالعې د کثرت او د جوړوالي اندازه یې یوې خبرې نه ولګوئ چې دا په 1985 کې په یو کتاب باندې کار شروع کړی دی مطالعه شروع کړې ده او چې زه یو کتاب لیکم او په 2007 کې هغه کتاب چاپ کړی دی یعنې په 23 سال کې یو کتاب لیکلی دی دا یو جلد دی 800 صفحې دی انسایکلوپیډیا آف کینانیکل حدیث نومی دی دې سړي چې هغې کې کوم اعتراضات کړي که زه اوس یو اعتراض تاسو مخې ته بیانوم بیا د هغې جوابات کوم نو کېدای شي چې وخت هغه ډېر لیټ شي او د مانځه نه هم ټیم واوړي صرف یو یې ستاسو مخې ته کړمه وایي دا متواتر حدیث نه دی دا مسلمانان په ډېر زیات فخر کوي چې دا حدیث متواتر دی او دې حدیث چې په کوم مسله کې متواتر حدیث راغلی ډایرکټ یې قبلوي ډایرکټ پرې عمل کوي هغه وایي دا متواتر اصطلاح د سره موجود نه وه دا نه بخاري ته معلوم وه نه مسلم ته معلوم وه نه ترمذي ته معلوم وه نه ابو داود ته معلوم وه او مخکیني محدثینو ته خو د سره نه وه معلوم وایي دلیل یې څه دی وایي دلیل یې دا دی ستا په اصول حدیث کې اولنی کتاب چې باقاعده طور باندې لیکلی شوی دی هغه المحدث الفاصل دی رامه هرمزي 360 هجرۍ کې وفات شوی د هغه کتاب دی وایي راواړوئ ویې ګوره یو ځای کې به هم ته ما ته متواتر دا لفظ راونه ښیي هغه دا نه دي ویلي چې یو حدیث خبر واحد دی یو چې نو هغه متواتر دی دویم کتاب اصول حدیث کې هغه باقاعده طور چې لیکلی شوی دی هغه حاکم نسابوري 405 هجرۍ کې چې کوم وفات شوی د هغه کتاب دی معرفت علوم الحدیث نومی دی هغه مو یې راواړه ویې ګوره په یو صفحه باندې به ته ما ته ونښیي چې هغه وایي دا حدیث متواتر دی څه شی د دې تعریف څه شی دی د دې شرایط څه دي د دې لغوي څه معنه ده د دې اصطلاحي څه معنه ده دا وایي نشته دریم کتاب ابو نعیم اصفهاني لیکلی دی
المستخرج على معرفة علوم الحديث ده هغه 430 هجری کې وفات شوی هغه کې کوئی د ذکر نشتا سلورم کتاب خطیب بغدادي 463 هجری کې وفات شوی دی خطیب بغدادي دوه کتابونه لیکلي په اصول حدیث کې یو آداب الراوی والمروی دی یو الکفایه فی علم الروایه دی دا الکفایه فی علم الروایه کې اوله پیر باندې متواتر د اصطلاح ذکر کړی دی وایي د 15 صدۍ هجری یو عالم رباسی یو اصطلاح ذکر کوي او مسلمانان په دې اعتماد کوي چې دا حدیث متواتر دی او یا رسول الله حدیث دی دا الله بنده وایي خو د 15 صدۍ یو محدث او هغه دا ایجاد کړی دی مخکې خو ډېر سره محدثینو ذکر نه دی کړی ته څنګه وایي چې دا حدیث رسول الله نه ثابت دی دا موضوعي نشي کېدی دا ضعیف نشي کېدی او په احکامو کې به ډالک عمل کوي بهرحال د دې جواب او تطور چې ذهن کې اعتراض نه پاتې نشي اشکال پاتې نشي د دې جواب دا دی چې صحیح خبره ده په دغه کتابونو کې د دې ذکر نشته خدا ته د دې علم نشته چې د 15 صدۍ هجری پورې د مسلمانانو کوم مدرسې وي یو مدرسه د فقهاو مدرسه وه یو مدرسه د محدثینو مدرسه وه د فقهاو د مدرسې منهج جدا و اهداف جدا و د محدثینو چې کوم د حدیث مدرسې وي دا غیر منهج او اهداف جدا وو د فقهاو کار سو استنباط الاحکام احکام به ساری ډول هغه بس کول هغه په حدیث تفسیر چې دې څه وکړو ولا خبر واحد دی او دا متواتر دی ولی ځکه چې هغه د علم یقیني او د علم ظني په دلیل کې پکارو ځکه به تقسیم داسې کوو د محدثینو کار دا نه و محدثینو کار دا و اثبات الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله نے یو حدیث ثابتول دا رسول الله روایت دی او کنه دی باندې وجنه باغو سکول بالله حدیث صحیح ہے یا دا حدیث ضعیف دی یا دا حدیث موضوعی دی اسی به تقسیم کو دا دې ته ضرورت نه و چې دا حدیث متواتر دی یو نه اصول فقه په کتابونو کې شته لکه امام شافعی 204 هجری کې وفات شوی دا غي کتاب راوړا جماع العلم کې باقاعده تور په دې باندې بحث کړی د دې نه علاوه امام بخاری ته د اصطلاح معلومه وا دا باندې خپل پر امام باندې شاوه کوم وړل رساله لیکلې ده هغه کې د دې ذکر کړی دی امام مسلم په کتاب العلل کې کړی دی امام طحاوی په شرح معنی الاثار کې کړی دی حضور د چې د ورته ضرورت نو دا د کار نو خپل کتابونو کې ذکر کول هر خطیب بغدادي په دور کې بیا د دوه مدرسې یو شوي هغه د سره اصول فقه اصطلاحات راوغستا سید اصول حدیث راوغستا او دا غیر یو کتاب جوړ کو وروسته چې محدثینو کوم کتابونه لیکلي د اصول حدیث کې هغه بیا د هغه په منهج باندې لیکلي خیر زما عرض داو چې دا خلک دونه جوړ زموږ د دین مطالعه کوي هغه د دین مطالعه نه کوي چې دا طریق فاتح خلف امام دی کنه دی دا د امین بن جهر دی کنه دی دا رفیع الیدین دی کنه دی هغه د دې دلیل ګوري چې دا په شرع کې ستا دلیل ګرځېدی شي او کنه شي ګرځېدی دا په دې باندې ته ماته د رسول الله حدیث ثابتولی شي او کنه شي ثابتولی دا ستا د دین مصدر ګرځېدی شي او کنه شي ګرځېدی ستا د دین اصلي دی او کنه عقلي دی هغه دا ګوري مدارسو ضرورت هم ډېر دی د مدارسو تقاضي هم ډېرې دي خو د ټولو نه غټه ضرورت او تقاضي دا ده چې دوی داسې علما تیار کړي چې هغه د هر قسمه فروعي اختلافاتونه مبررایي د هغې هدف د هغې نظر چې دی نو هغه دا نه وي چې امام شافعي دا ویلي امام مالک دا ویلي امام احمد بن حنبل دا ویلي دا به هم زده کوو خو دا به د دې دپاره نه زده کوو چې بیا پرې یو بل توړ کوو بلکې دا به د هغو هدف وي چې په مغرب کې کم یهودي ناست دی کم عیسایي ناست دی هغه د اسلام کم تصور پیش کوي کمه نظریه پیش کوي په اسلام باندې کم اعتراضات کوي په اسلامي مصادرو باندې کم اعتراضات کوي موږ به د هغې جوابات څنګه کوو موږ به هغه حقیقي د خپل دین تصور څنګه هغې ته وړاندې کوو بهرحال وخت کم دی یہ خبر باندې زه اکتفا کوم که فرض کا زمانه څه کمی او کوتاهي پکې شوې یا د موضوع صحیح حق مې نه ادا کړی هغې باندې تاسو ټولو حاضرینو ته معذرت وایم الله نه دعا کوم ما تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي
زمون خطايا وكمزوريان إمام کی وآخر دعوانا